نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم. دا سورہ یوسف تے پینزم رکو دیکھ شروع کی گئی. اللہ سبحانہ وتعالی دے مت صحیح بیان کولو او بیا دا عمل توفیق را کی تاسو ته هم. اللہ پاک پدې کی فرمائی ودخل او داخل شو معه السجن فتيان یوسف علیہ السلام سرا قید خانه کی یو دو ځوانان قال احدهما باغدوارو کی یو اوی انی ارانی ما داسې خوب لیدلې دي عاصر خمره چې زه شراب نه چوړوم. وقال الاخر او وی هغه دویم انی ارانی زوینم دا احمل فوق رأسی چې اوچت کړی دي ما په سر باندې خبزن روټیانی تاکل الطير منه نخری دا اغینا مارغان نبئنا بتعویله تمونتا تعبیر او خید دی انا نراک من المحسنین بیشک چې مونږه وینو تعالی را چې ته ډیر نیک سره یې. کله چې یوسف علیه السلام د الله پاک نه دا سوال وکړ چې یا الله د دې ګناه نه ماته دا خوښه ده چې زه جیل ته لاړ شم خو چې دا ګناه مانه ونه شي کني زه به د ظالمانو نه شم او ستا د حکم ماتونکو نه به شم. الله پاک وفرمایل چې مونږ رضا دا دعا قبوله کا او دې جیل خانې ته هغه یې ولېږلو او دغه ته پته وه د دې زلیخې خاوند ته چې دا بې ګناه دی لیکن چونکې بیا خبره خوره شوې وه بیا د هغه ښځو معامله پکې راغله نو هغه ته هم پته ولګېده چې دا خبره خو د دې ځای نه بهر وتې ده د محل نه او بار خلکو ته هم پته ولګېده چې دې دوستانو ته پته ولګېده هغه به بیا هغه خپلو دوستانو ته به خبرې کوي. نو د دې خبرې د دفن کولو دپاره دا ښه خبره ده چې دې جیل ته ولېږلی شي. نو سموده به خیر د دې جیل کې تېره کړي او بیا به دا خبره به بس په خپله به ختم شي د خلکو د خلونه به دا خبره وځي او څومره کاله چې دې په جیل کې تېر کړي د هغې نه پس چې کله بیا راوځي نو بیا پته نه لګي چې خلکو ته به دا خبره یاد وي او که نه به یاد لکه 15 شل کاله پکې تېر شي. نو دم وی دا فیصله وکړه دی بیا خاوند ته ووی نو چې یعنې دغه شانتي کار دی او یاره دی ما سره چیړ کوي بس هغه ورته وي چې بس ښه ده بس د ده نه نه خلاصېږي نو بس زه به دې جیل ته ولېږم. بس هغه غوښته هغې ده چې دی ما سره غلط کار نه کوي نو زه به دې جیل ته ولېږم. نو هغه جیل ته ولېږلو او دم دا دعا کړې وه خدای دغه دعا قبوله کړه دغې ذریعې سره. دې چې جیل ته داخل شو نو وایي ده سره په جیل خانه کې یو 2 ورځې پس ولا یو دو مرګري چې د سره به ووه نو دا هغې کې چې کوم وخت تېر کړو نو وایي په جیل کې د داسې ښکلی وخت تېر کړو چې ټولو خلکو د ده یعنې د احسان خبرې اترې شروع شي. ولې چې په جیل کې خو افراتفري وي هر سړی د خپل ځان د خوالي په طلب کې چې ښه ځای راته میلاو شي کلاو ځای راته میلاو شي ښه خوراک راته میلاو شي خو ده به د نورو قیدیانو خیال ساتلو
په خپل به بعض وخت تکلیف تیرولو خو هغه ته به راحت او سکون رسولو نو دا ټول احسانو نو وی چې دا سړی خو یاره داسې سړی دی چې دی خو د خپل دغه فکر نه کوي د خپل آرام د خپل خوراک او د دې نورو فکر ډیر کوي نو داسې خلک خو ډیر کمی په دنیا کې نو ځکه دلته کې دا ویلي چې مونږ تا د محسنانو نه وینو نو دغه هلکانو دا چې کوم د سره په جیل کې دی خوب ولیدو په هغې کې یو دوه کسانو خوب ولیدو نو هغه خوب والا راغه او دته ذکر وکړو چې دته ذکر وکړو نو هغه خوب یو دا خوب ولیدو او دا دوه کسان چې دا د بادشاه خادمانو یو باورچی او یو بل سنوکرو چې هغه ول را شربت وربت وبو نور به چې سکارو نه به کولو او یو نان بایو روټه به ول په خول ترکاری مر په باورچی هغه چا په دغه کې زهر واچول پروټه کټوي کې نو د ټول نړمبه خوندې په کار کسب کې لګیاو نو په دای باندې الزام لګیلو چې دا دای باچولي نو بچا چولي دای دواړه هغه کې تولېګلو تحقیقات شروع شو کمیټې قائم شو تحقیقات لا روانو نو تحقیقاتو کې اوس په پته لګي چې څه کیږي خدای لا خجیل کیو نو دای دا خوب چولی نو دا خوب ذکر وکړو یوسف علیه السلام ته چې تا مونږ د نیکانو خلکو نه وینو چې ته ډېر نیک سړی نو که د دې په تعبیر تا مونږ ته وښولو دا به بهتره وي مونږ خو په دې پوه نه شو چې دا مونږ څه ولیدو نو یوسف علیه السلام اوس ورته ذکر فرمایي قال یوسف علیه السلام ورته فرمایل لا یأتیکما طعام نه راځي تاسو د خوراک شی ترزقانه چې ملاویږي تاسو ته هغه رزق الا نبأتکما مگر زه به وایم تاسو دواړو ته بتعویله د دغه خوب هغه حقیقتا قبل ان یأتیکما یا د دغه خوراک هغه حقیقت چې وي تاسو له اوس ساګ راځي غوښه به راځي تاسو له دال راځي لکه نن به څه پخېږي نو ځان ته موجود نه یم خو الله پاک ماته د وحي په ذریعه دا خبر کوي او زه تاسو ته دا وایم د راتلو نه مخکې زه تاسو ته دا ویلی شم چې تاسو به نن دا شی خورئ نو دې کې اوس دې چې کوم دی نو دا خبره الله طرف ته منسوب کوي دلته وایي ذالکما مما علمني ربي دا خبره ما ته زما رب ښولې ده یعنی د هغه طرف نه ما ته ښودل کېږي وحي راته کېږي انی ترکت ملت قوم وایي زه پرېږدم دې اوس دې ته وایي چې انی ترکتو زه پرېږدم ملت قوم هغه مذهب د هغه قوم لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي بالله په الله باندې وهم بالآخرة هم کافرون او دوی په آخرت باندې یعنی منکران دي د آخرت منکران دي نو د آخرت منکران یعنی د کافرانو نه زه بیزاره یم نو دوی ته اول دا خبره وکړه د واعظ نصیحت په انداز کې چې یو خو زه بت پرست نیم تاسو ټول بت پرست یې د بوتانو عبادت کوئ خو ده ورته خپل ځان وضاحت وکړو هغې ته داسې نه وي چې تاسو غلط کوئ یا ټیک کوئ او بل یې ورته دا خبره وکړه چې زما رب ما ته دا خبره کوي چې تاسو ته کوم شی راځي نو د هغې نه مخکې به زه تاسو ته ووایم چې دا راشي دویمه خبره دا ده چې زه د هغه رب عبادت کوم چې هغه یو دی هغه سره هېڅوک شریک نشته او زه د هغه خلکو د معبودانو نه او د هغه دین د مذهب د هغه خلکو نه زه بیزاره یم کوم چې الله سره شریکان جوړوي بت پرست خلک دي او د آخرت په ورځ باندې یقین نه ساتي چې بیا به مونږ ژوندي کېږو او الله ته به جواب ورکوو دا دوه خبرې د ایمان بنیادي څیز دی یو د الله سره یعنی څوک شریکول نه او بل په آخرت باندې ایمان راوړل دې سره سره ایمان کې داخل شي
بیا بلا خبره ورته کوي وتبعتو خا نو هغه به مستا سوال کولو چې یعنی مطلب یې تر څه تابعداري کوي بیا چې ته دغه خلکو نه بیزاره یې بت پرستو نن ته بیا چا تابعداري کوي نو دی ورته دغه وضاحت اوس کوي وتبعتو او زه تابعداري کوم ملت آبائی داغا پلار نیکو ابراهیم و اسحاق و یعقوب چې هغه ابراهیم علیه السلام دی او اسحاق علیه السلام دی او یعقوب علیه السلام دی دای په مذهب باندې زیما ما کان لنا ان نشرک بیا د هغې وضاحت کوي چې دای مذهب څه دی نو د هغې دا مذهب دی ما کان لنا نه دی زمونږ دپاره ان نشرک دا خبره چې مونږ شرک وکړو بالله الله سره من شی د څه څیز نه هیڅ یو څیز الله سره مونږ شریکونه ذالک من فضل الله علینا دا فضل دی د الله پاک په مونږ باندې وعلى الناس او په ټولو خلکو باندې د الله پاک دا فضل دی چې الله دا ارث ورکوي ولكن لیکن اکثر الناس لا یشکرون ډیر خلک چې کوم دی هغه شکر د الله نو باسي یعنی د الله عبادت نه کوي الله سره شریکان جوړ کړي دا د ناشکری شو د الله د نعمتونو چې ورکوي نعمتونه الله زندگی او مرګ هم الله ورکړي دا پیدا کړي هم الله دی اوس رزق هم الله ورکوي مالک هم الله دی بیا به مزان ته ودریم او عبادت د نور سيزونو کوي نو دا ناشکری دا نو ځکه اکثر خلک چې کوم دي ناشکر دي یعنی کفر کې اخته دي کافران دي اوس ته بیا دا خبره کوي بل وعظ نصیحت ته کوي یا صاحب السجن ای زما د کیدخانو مرګرو ارباب متفرقون آیا اگر رب چې دی مختلف یعنی تاسو ځان له خدایان جوړ کړی دي خیر هغه غوره دي ام الله الواحد القهار یا الله چې هغه یوازې دی او په ټولو باندې غالب دی دغه ډېر خدایان چې کوم دي بهتر دي او که یو الله چې هغه په ټولو باندې حاوي دی او د ټول کائنات مالک دی نه بهتر دی دا ته سوال کوي ما تعبدون من دونه چې د کوم تاسو تابعداري کوي عبادت کوي داغه ما سوا الا اسماء سميتموها انتم مگر دا چې دا خو یو څو نومونه دي چې تاسو دغه بوتانو له ایښي دي او وآباؤکم تاسو ایښي دي او تاسو پلارو نیکه ولا ایښي دي یعنی یو بوت به جوړول او وی به چې دا بوت ته او دا د کار د پاره دی بیا به بل خاندان والا بل بوت جوړ کو ای به ځان له پیسو یو چکر جوړولو نو هغه به وی الکه دې وردا کار کوي چې هغه به بیماری ټیک کول نو دې باران وري نو بل بیا بل قبيله والا به یو بوت جوړ کو هغه به وی چې یاره دا چې بوت چې کوم دی نو دې چې څوک ولا صدقه ورکړي نو په تجارت کې به فائدہ کیږي بیا بل قبيله والا بل بوت جوړ کو هغه وی چې الکه د چا اولاد به کیږي نو دنه دی غواړي نو دغه شانتي مختلف نظریات سره خلکو بوتان جوړول اخر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانہ کې 300 بوتانو ته خبر رسیدلی و او هغه په بیت الله شریف کې د الله په کور کې ظالمانو دا ډیر وخت را روان د نوح علیه السلام نه دا روان د نوح علیه السلام نه ډومبه بت پرستی الته شروع شي و او الله پاک هغه دې د ختمولو د پاره را لېګلو نو وېدا ندی خشته کړی دي تاسو ته شیطان دا خبري نو تاسو او تاسو پلارانو ما انزل الله بها من سلطان او نه دی نازل کړي الله پاک د دې په باره کې څه دلیل څه سند چې په یو کتاب کې تاسو خای چې یا دار دې د پاره پس کې لیکلي او کوم پیغمبر او چا ویلي دي تاسو کولم نشي وبد ځان نو کیسې کہانیاں جوړ کړي ان الحكم الا لله ندي حکم الا
مگر صرف د الله دی. یعنی په کائنات کې صرف د الله حکم چلیږي او د الله حکومت ته په ټول کائنات باندې د الله حکومت چلیږي. امر الله تعبدوا، نو هغه حکم کړی دی چې تاسو بندگی مکوئ الا ایاه مگر هم داغه. الله خدا حکم کړی دی د دې لپاره په هر پیغمبر باندې سند نازل دی او وحی نازل شوی، پیغمبران الله را لېږلي چې تاسو به عبادت نه کوئ مگر صرف داغه یو الله به کوئ. ذالک الدین القیم، او دا دین چې کوم دی یو دا طریقه چې کوم دا نو دا نیغه او صحیح طریقه ده او قائم او دائم پاتې کیدونکې طریقه ده. دا نور ټول طریقې به فاسد طریقې به الله پاک ختم کی. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر خلق چې دي نو هغه نه پوهېږي. هلته لا یشکرون وي، دلته لا یعلمون وي. ډېرې په ناپوهتیا کوي او ډېر چې کوم دی نو هغوی د الله د نعمتونو شکر نه ادا کوي چې الله پیدا کړي او دونه او هغوی پوهېږي او ناشکري کوي او ډېر ورپسې به داسې روان دي غریبانه، خو بس په دې پوهیم نه دي، بس وایي یاره بس زما دا مشر دا کار کوي، بس زه کوم وایي بس نور تحقیق به هغه کوي، بس ما سره وایي نورې خبرې مه کوه، وایي زه نه پوهېږم په نورو خبرو. هره سره زیاتې خبرې نه کوي، دا جاهلان ډېر سخت دي. بیا ورته اوس خطاب فرمایي دا ټوله خبره د وحدانیت ورته وکړه. ایله یو قسم دعوت اول ورکړو د دې خوب د تعبیر نه مخکې د پیغمبرانو او د هر داعي دا خبره ده چې هغه له څوک راشي نو هغه ته د سواز نصیحت وکړي، که چېرې د هغه په عمل کې څه کمې وي چې اول هغه لرې کړي، چې هغه په نیکبازۍ باندې یو سړي له څوک لاړ شي، یو پیر صاحب لا، یو مشر لا، یو عالم لا چې ما ته دعا وکړه، نو اول هغه ته لږه د هغه اصلاح وکړي چې بھئی د مونځ اهتمام کوه، د خپل ذکر اهتمام کوه، که سبق دې وي نو سبق تلاوت اهتمام کوه، خلکو ته ضرر مه رسوه، دروغ مه وایه، دوکې چا سره مه کوه. دا وعظ نصیحت خو ورته وکړي که هغه مسلماني او که کافر بیا به ورته دا وعظ نصیحت کوي چې الله سره شریک مه جوړوه. دا ټولې خبرې دي. اوس ورته بیا وایي چې یا صاحبی السجن، ای زما د خانو ملګرو، اما احدکما، آیا تاسو دواړو کې فیسقي ربه خمره، دا چې کوم یو دی چې وایي چې زه وباسمه د میوونه شراب او هغه بیا څکوم په خپل آقا باندې، و اما الاخر، نو وایي دی به ده چې دا کوم لیدلي دي چې زه شراب نه چوړوم د میوونه، نو وایي دی به بری شي د دې الزام نه په تحقیق کې، او دی به بیا هغه خپل مقام ته ورسي چې کوم ځای باندې دی مقرر و بادشاه سره به مقرر شي، او دی به هغه خپل مقام دوباره حاصل کی، او بیا به چې کوم دی دا بادشاه خدمت به کوي، هغه باندې به اوبه مو بس کوي، خوراک به پې کوي، او لکه ده ته بیا عزت حاصل شي. و اما الاخر، او دا کوم چې چا دویم نمبر دی چې چا دا لیدلي دي چې زما په سر روټۍ دي او مارغان راځي هغه خوري، نو فیسلبو، نو هغه به په سولۍ باندې چړاو شي، فتأکل الطیر، نو بیا به خوري د هغې د مارغان من رأسه، د هغه د سر نه. قضی الامر، او فیصله شوې د دې خبرې، الذي فيه تستفتیان، د هغې په باره کې چې د کوم په باره کې تاسو تپوس کوئ، یعنی د هغه خوبونو په باره کې د کوم باره کې چې تاسو تپوس وکړو. بس د دې باره کې فیصله شوې ده چې کوم سړي دا خوب لیدلی دی چې زه شراب نه چوړوم، نو هغه به چې کوم دی بری شي، هغه باندې الزام نشته، هغه به بیا بادشاه ته خدمت کې حاضر شي. او دا بل چې نانبهي دی یا چې کوم باورچي دی، نو ده باندې به دا سولۍ باندې د خېجولو اډر به پرېوخېږي. نو د سولۍ طریقه دا وه چې یو باړیچک غوندې به یې جوړ کړی او په هغې باندې په لاسو باندې به هم وله میخونه ټکوال او په خپو به هم وله میخونه ټکوال، او په دې کې بیا چې کوم دی په غشو باندې به وویشتو، به زخمي شو، بس مړ به شو.
بیا باغه سو ورځي د عبرت د پاره د خلکو ظلم کړو پاغي باندې ولاړو پاغه باندې چخه نو مرغه براغه او داغه ټول غوخي مخي به ته وخوري مارغان دا تپسان شو کارغان شو داسې دا هغه براتلو غوخي به ته دغه کور اخر کې به تشه پینځه پات شو بس رو بغورځي دا بس اډو کې به چرته به بس وګورځو ای خو خخول څه خاص دغه نو او خخول نو بس هغه اډو کې به راون کاغه به بیا ځاګ اوس الله پاک فرمایي وقالا اوی یوسف علیہ السلام للذی اغه کستا ظن چې خیالو د یوسف علیہ السلام انه چې دی ناجم منهما چې دی بنجات مومي په دې دواړو کې یعنی دی بخلاصيږي او د بادشاہ په دربار ته بزي اذکرنی نو ته ذکر کا زما په بارکه عند ربک دا خپل رب په مخ کې رب په خوا یعنی بادشاہ ته خلکو رب هم وي اوسم پرې دغه کې دوبه وغیرہ کې دا خلق ارباب وي خدا خط کې نه دي ارباب من دون الله دا الله نه ما سوا بل څوک ارباب نشتا نو ارباب نه دی ویل پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منه فرمایلی چې تاسو چاته وایي چې عبدي زما غلام نه عبدي بنوای نوکر ویل شي بل ټکی ویل شي خو بنده نشي ویل شي دا زما بنده موږ بندګان صرف د الله یو او نو به هغه رب ته کې د خپل آقا د پاره استعمالي غلامانو ته دا ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو خپل آقا ته به چې کوم دی رب نه وایي چې زما رب داسې زما رب داسې رب صرف یو مولا دی الله دی هغه ته رب وایي دلته کې یوسف علیه السلام دا وایي چې سو کاله دغه وخت کې په جیل کې تیر کړو خو جیل دی سړی پکې تنګ شي اخر او بی ګنام بیا تلو نو ته دا خیالو کو چیرې دا کوم سړی خیالي یعنی خلاصيږي او دی به خاص د بادشاہ دربار ته ځي نو دا هغه په مخ کې زما ذکر وکړي چې یعنی مطلب دا داسې یو کس ته او هغه بی ګناه په قید خانه کې راغلی دی پروت دی کنه نو چې داغه څه غور او فکر وشي نو دا د پیغمبر د پاره دا نامناسبه خبره ده خاص طور چې هغه یو د الله نه ما سیوا بل چاته داسې خبرو کې د نظر به هر وخت په الله باندې وي چې یې الله ته سما سبب وکي خود د سبب په تور باندې چې دیره د اخلاصيږي چې د اخلاص شنو دی هغه ته ذکر وکړي نو هغه به وایي چې لا څوک دې بی ګناه نو هغه به بیا ما برو غواړي بیا به زه ته کیسه بیان کما اخو وزیر وکړه دا دیو بادشاہ سره نوکر نو دلته کې علماء دا لیکلي دي چې وې دنه دا راغو شو نو الله سبحانه وتعالى څه چلو کو فانساه نو الله پاکوس دا کار دا ایرول شیطان طرف ته منسوب کړی دي شیطان ته دا کار کو چې دا الله دا بنده پرې چې په جیل کې پروتي فانساه الشیطان نو ایر کو د دې الکنا د دې سړینا شیطان دا خبره ذکر ربه اغه ذکر دا کا په مخکې د یوسف علیه السلام بس الله هغه خو چې ازادي مون تاغه او بل بیا نه ځان لیدو نه جهان لیدو اډیر خوشاله د خوشاله په جامو کې نه زیدو او چې کله بیا تل رسیدو ال ته به خوشاله شي خلکو مبارکه ورکول دغه ورکول هغه نار څه خبري مبري تیر شو نه جیل هغه او بیا ته په نورو خبرو کې سر شو نو دلته کې الله پاک فرمایي چې شیطان دنه دا خبره یې کا ذکر ربه چې دې ذکر کی هغه خپل رب ته یعنی بادشاہ په مخ کې فلبث فی السجن نو پروتو دا یوسف علیه السلام په دغه قید خانه کې بضع سنین سو ډیر کاله پورې بضع سنین یعنی ډیر کلونه راځي سو کاله چې موږ ورته وایو 2 3 4 5 نه د دې نه زیات تقریبا د لسو نکم یا داسې خوشا یا لږ زیات
بس دغه خو شاکي. وقال الملك وسو پدې کې دا دونه مدته تیر شو بیا او داغه شیطان خبره یې راکا او یوسف علیه السلام خو د صبر تلقین کړو په خپل د الله نه کې خانه حقوق او بس اخو منظور شي و دې بس ته په کې خانه کې خپل کار کولو د نبوت سلسله کې کار کولو او چې کوم الله داعیانه صفات ورکړي هي کول. یو ورځ اوس دغه خوب ولیدو بادشاہ وخت داغي ذکر الله فرمایي. وقال الملك او وی هغه بادشاہ انی ارا زوین مدا 7 بقرات چې او غواګانی دي سمان خي غټ تازه یاکلهن چې خوري 7 عجاف هغه او تپ غواګانو لره و7 سنبلات خضر او وږي چې هغه شنه دي واخر یابسات او چې کوم دي هغه نور هغه اوچتي د خوب لیدو چې و خي سربي غواګانی دي هغه و تپی غواګانی چې کوم دی هغه خوري او تښنه وږي دي او چې کوم دی هغه بالکل اوچ وږي دي. نو دې چې کله را پاسې نو د خدا خوب ولید عجیبه خوب دی. نو د خپل دربار ته چراغ ونو ټول نمخ کې دی خوب ذکر وکړو او هغه خپل درباریان ته وی یا ایها الملأ ای زما درباریانو یا زما سردارانو د دربار یا عالمانو چې ای سره کوم ناسو افتونی فی رؤیایا تاسو ما ته وایي زما د خوب په باره کې ان کنتم للرؤیا تعبرون کچریه تاسو د خوبونو تعبیر وستون کی. نو دوی چې را خوب وورید ورته چې څه خوب دی را خوبي ورته وي قالو نو دوی ورته جواب کې وای ادغاسو دا خو یعنی دغه دروغ انت خوب دی خیالات چې موږ ورته وایي د خیالات صرف خیالات دي. وما نحن بتعويل الاحلام او نه موږ پیګو په داسې په تعویل د داسې خوبونو سره بعالمین یعنی موږ اس خبره نه دا خو موږ ته خیالات والا او د والا خبره ښکاري چې دا تاسو بس خیالاتو کې دا خبره راغلي دي نور د دې په معنی او مقصد باندې موږ صفوي نشو. اوس دلته کې هغه الکم ولاړو چې هغه د په خدمت کې لګیاو او بوس کولو لپاره هغه خو بار وخت د خدمت کې لکه ناس بو داسي یا ولاړ بو داسي د بچانو مخ ته بس کې ناست نه نو لاس پنامه ولاړو چې هغه ورته اشاره خراب وو الکه دا کارو کدا هغه باغ کار ضرور کو کنه څه کار بو د بادشاہ او ولاړو هغه دا خبره ووريده هغه خپل سردارانو تکریو دی غریب خې پس کې نه چولو کنه نو ته چې ووري نو هغه چې ولا کله دغه جواب ورکو چې دا خاصي خیالات دي منتشر خیالات دي ستا سمون تاسو فزول غونته خوب کاری واغه ته په مخ دا سخت خبره نشو کولی خو دا ستا منتشر خیالات دي چې ودا تاسو لراغلي دي فاده به ورته وي د چې دا خبره ووري چې دوی خو لا جواب شو نو دوی اوس خپل ځان سرګندای. وقال الذي نجا منهما او وی هغه کسو چې ورکړو نجات مون پاغه دواړو کې یولا الله پاک فرمایي وذکرا او یاد شواغتا بعد امت پس داغه مدتنا دی وخت پکې تیر شو الله پاک فرمایي چې بدع سنین دی سو کال پکې تیر شو د ترایات چې واه ما ته خو دا خبره کړې و او اوس دا مکرهه د خوب د تعبیر انا انبئكم نو دی وتوي چې حاضر جناب زبجی تاسو ته د دې خوب تعبیر وروړم
بتعویله د دې خوب چې تاسو کوم لیدل لري فارسلون خو ما تاسو لګینو نو هغه ته تاسو کو چې دا څنګه چانه ته په دې تعبیر باندې پیږي او ته نه جی دا په جیل خانه کې یو کس دی او هغه نوم یوسف دی او هغه په خوب په تعبیر باندې پیږي او ما دغه شانتي خوب لیدل او مال تعبیر را کړو بل زما مرګري لیدل او هغه هم تعبیر ور کړو او داغه خوب هغه تعبیر چې کوم دی هغه ریشا شو زدل ته خدای پاک رسولم او هغه چې کوم دی په سولې باندې شو نو هغه یوسف نوم دی او هغه ډیر صدیق انسان دی رښتونه دی یوسف هغه یوسف دی ایها الصدیق چې هغه بالکل رښتونه دی افتنا نو فی 7 بقرات سمان نو دې چې کله راغو نو یوسف علیه السلام ته متوجه شو هغه بادشاه خو رولې ګلو نو دې یوسف علیه السلام ته متوجه شو ورته چې یوسف اے یوسف ایها الصدیق تو خو ډېر صادق سره رښتونی سره افتنا فی 7 بقرات سمان تمالا تعبیر راکا دا اغاوو سربو غواگانو یاکلهن 7 عجاف چی خوری اغاوو تپ غواگانو لرا و7 سنبولات حضر او وگی چی اغا شندی و اخرو یابسات او نور اودی چی اغا اچدی لعلی ارجعو د پاره د دې چې زه واپس لاړ شم ال الناس خلقو ته لعلهم يعلمون چې هغه پیشي د دې خوب په معنا او په تعبیر باندې او ستا متعلق به مرتضی خبر او کما چې هغه صدیق یوسف چې کوم دی هغه په جیل کې دی او بے ګناه په جیل کې پروت دی ما نه خدا خبره یې راشي او شیطان باندې یې را کړی و قال نګور یوسف علیہ السلام وی هغه ملامت نه کوی دا د پیغمبرانو شان داده کړي که یو عام سړی ته تداسي وې کنه او هغه ته یو کار یاد کړی نو ورته مطلب پرستا اوس د ترایات شو چې د کار را پیښ شو زمون خلک داسې کوي کنه کوي خدا د پیغمبرانو شان داسې دی چې هغه ته پته و چې د زما کار نه کړي هغه پاغه باندې الزامونه لګول بس دا الله رضا نه کړو شیطان د الله پاک شیطان طرف ته خبره منسوب کړي چې شیطان نه دا خبره یې را کړی و بس دما قسمت په جیل خانه کې لیکلو لہذا په دنیا کې چې سړی ته یو تکلیف ورسېدو یو سړی ته نه دی ویل پکار چې دا ستاسو وجه نه په ما باندې دا دومره وخت او دا دومره تکلیف ما ته ورسېدو دا الله پاک داغه په تقدیر کې لیکلی وي هغه ته څوک د فقول نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي وای هر خیر چې تا ته رسیدون کی وي وای څوک داسې نشته چې تا نه هغه خیر منی کی او هر غم چې تا ته رسیدون کی وي څوک داسې نشته چې تا نه هغه غم لري کی نو دا د الله په قوت طاقت کې دي نو اوس هغه ورته ګوره ملامت کوي نه او एकदम ولا جواب ور کوي قال نو یوسف علیہ السلام ورته فرمای تزرعون 7 سنین دأبا تاسو به کرل ریبل کوي او کالو پوری لگاتار او کلی بارانونه بکیږي پکې به ډېر زبردست فصلونه کیږي تاسو وقالا فما حصدتم فزروه فی سنبله بس تاسو چې کوم فصل کټ کړئ نو فزروه فی سنبله نو هغه پرې دی په هغه خپلو پاڼو کې وږي پانی چې کوم خپل هغه کور وي که نه نو په هغه خپلو پاڼو کې پرېږدئ او د هغې نه یې مه لرې کوئ چې کوم د ضرورت ستاسو هغه راوباسئ او هغې نه دانې لرې کوئ او هغه وړه کوئ او هغه خورئ نور محفوظ ساتئ دغه شانتې پخوا خو کول سټوریج نو که نه دا یخ ځای نه چې په هغې کې خلکو ایښې وې یا غړ ګودامونه بس داسې ډیری به ولګول او د پاسه به پې څه دغه مغه جوړ کړو چې دغه شي
نو الا قليلا مما تاكلون مگر چې تاسو څومره پکاري هغه د خوراک د پاره بس هغه ته راخلی نور بس امانت دغه شانت ډیری لګوي ځای په ځای او کېدی امانت چا پرما پر په جوړ کوي چې باران نه خرابوي نو دغه شانتي وي تاسو کوي نو بیا فرمایي چې ثم ياتي من بعد ذلك 7 شداد نو وکاله خو بداس خیرازی بی بارانونه بی په وخت په فصلونه کیږي او تاسو مکرر ریبل کوي نو دا ذخیره به تاسو وساتئ بیا به دې پسې راځي او وکاله ډیر سخت چې په هغه کې به سوکړه وي بارانونه به بند شي قحط ور پریوسی یا کلنا نخری بیا تاسو ما قدمتم دا هغه جمع شوی ذخیرینا چې تاسو مخکې خیر رضان د پاره لهن دا غینا الا قليلا مما تحسنون مگر لګه غونته په پای کې بچکیږي تاسو سره په اخر کې وکاله به بیا ورپسې روغه سوکړه راځي نو دا غیر لپاره مخکې الله پاک دې بادشاہ ته دا خوب خولو ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث نو بیا راځي دا غین پس کال داسې چې پای کې به ډیر خوري بارانونه کیږي الناس او دا خلق چې کوم دی وفيه يعصرون او خلق په پدې کې بیا ډیر یعنی مطلب دا میوه دانی او شرابونه باندې چوړي په خوا زمانہ کې شراب روابونو په دغه قوم کې کنه نو چې کله ډیر زیات ارس کیږي نو مطلب دا دی چې هغه به ډیر فصلونه بوشي او خیرازي براشي او هغه کې بیا ډیر خلق خوشاله وسی الله سبحانه وتعالى دې موږ په دې باندې عمل توفیق راکړي د دې نه مخکې رکوع بیا ان شاء الله سبق خیر وایو الله سبحانه وتعالى دې ماته او تاسو ته په ټول ته په دې باندې عمل توفیق راکړي یا الله زموږ د اناس ته په خپل درجه قبول او منظور کړي کړي کې په معنا او په مفهوم کې هر قسم غلطي کمې زیاتې زموږ نشي معافرات او کې یا الله موږ نه کار والی چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې په کورونو سپتالونو کې الله څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کې یا الله سو قرضداران دې قرضونه اخلاص کې د چا څه شریعت تا ته معلوم دي خپل غیبی خزانه او ته پوره کې څوک پس قسم مصیبتونه آفتونه کې دغه مصیبتونه آفتونه تلری کې څومره مؤمنان مسلمانان چې وفات شوي دي زمون آبا او اجداد سره ټول امت محمدیه صلی الله علیه وسلم او مؤمنان مسلمانان د ټول مغفرت وکي او یا الله راتون کې منزلونه مونږ ته مسان کې په اخر کې مدازي بشانه کلمه نصیب چې لا اله الا الله محمد رسول الله